علیہ وسلم د وفات نه پس څوک خلیفه شو هغې پسې یو سلسله را روانه وه او بیا مې دا ویلي چې د حضرت معاویه رضی الله عنه دور او زمانه راله. یو دور او زمانه داسې وه چې د صحابه خپل منځ کې اختلافات و، خو آخر وقت کې بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سلطنت او داغی حکومت مستحکم شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندگی کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو، د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اغشتل شروع کړل. اوس دې زمانه کې چې انتخاب کیږي د مشر نو هغه د وټونو په ذریعه کیږي، او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه. خلکو به یو مشر له لاس ورکه، بس دا به د هغوی وټو. نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړ، او چونکې هغه په خپله جمدی و، حکومت یې خپل و، د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغه یې خپل و، د فوج سربراهان او مشران یې خپل و، نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه. عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه. مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوی. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینه شریفه والی ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و، خو ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی، او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی، او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی، نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي، غږ مه کوه. د مدینه شریفی چې کوم گورنر دی، والی دی، هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره، معاون یو سړی ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و، مخکې ښه سړی و، خو د دې گورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغه گورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دا دوه کسانو باندې یریږم چې دی به بیعت ونه کړي او باقی خلق به اوکی، خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړي نو دا نورم نه کوي. وی څو کما؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط را لېږلی دی، د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. او ګورې که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. گورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، خو دې پوه شو، دې پوه شو چې دا یزید د پاره ما نه بیعت اخلي، او په دې پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی.
اگر چې لا عام اطلاع مدینه منورې ته نه ورسېدلې، خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د گورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما آواز وکړو نو ما پسې راننوځئ، هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې سنګ ننوت هغه گورنر ورته هم حقه خبره وکړه، وی ما خو دی له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه او هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې ته هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې، وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته، گورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نائب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته وی انتهایی غلطه دې وکړه، که بیعت یې نه کو نو وجلی به دی، نو که دې دې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلی و، ټولو به د یزید بیعت کو، چې دې نه بد شو سې قابو کولی نشي. او گورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې د نبی علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړئ، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی، د نبی علیه السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دام په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام نوسی دی، د لور زوی دی، نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم، هېڅ چېرې داسې نشم کولی، بیعت پتې والو. وی اوس یې نشي قابو کولی. سبا یې ورپسې بیا استازی ولېږه چې ته راشه او موږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه ته بیا یو شپه مهلت واغېسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم، او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی الله عنهما یا بنو هاشم چې د پیغمبر علیه السلام کم خاندانو، هغه ټول د شپې په اوښانو باندې سواره شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنگ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار، دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنگ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د شپې پټ په پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دی یو بل سره مشورې کولې چې اوس څه وکړو، آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قائم دی، شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې او غیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران، ټول د ده دي. اوس مونږ دې حالت کې څه وکړو؟ مونږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کم د رای خاوندان به هوښیار او پوه خلک به هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو ابې بادشاه که. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهی او خلافت هم دغسې وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت هم دغسې و، تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه ورغلی، نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و نو یو شوره یې جوړه کړه د یو څو کسانو، وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ یې هغه د بادشاه کي.
همدغه شپږو کسانو کې چې کم د چا خوښي وی زما زوی عبدالله ابن عمر بم پکې ناستی خدا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ هسې مشورت یې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی نه حضرت علی رضی الله عنه داسې کړی دی حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیه السلام مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي د هغې د خاندان خلق موجود دي نو پکار دا و چې هغې مشوره کړې و چې کم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي وی فرمایل ډېر جات خفه او فکرمند و د خوبه راپاڅېد د الله رسول ولې خفه وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیه السلام تقریر کو په دې خپل منبر یو قوم یاد کړ د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي هغې به بادشاهي قبضه کي د حلالو د حرامو د ښه د بد د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي نو د دې صحابه هم دقه سوچو چې دا اوس کم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو نوجوان دی الک دی او د نبی علیہ السلام یو قولمو چې الخلافت بعدی 30 سنه زمانه پس با خلافت اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وي 10 کاله به چلیږي د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي بادشاهان به راپاسي په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو مشوره شروع وه چې څوک کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده هغه شهید شوی هم په کوفه کې دی او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه د کوفې ټول خلق ستا په انتظار دی کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو موږ تا خلیفه کوو تا مشر کوو د یزید بیعت موږ نه کوو حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم کوفې ته لاړ شم او که نه شم چې کوم نږدې صحابه د پیغمبر علیه السلام ملګري وو هغې مشوره نه ورکوله وی پام کوه کوفې ته به نه ځې موږ دا مشوره درکوو د کوفې خلک غداران دی دوکه به د سره وکړي زړونه به تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی که پیسې واغشته نو زړونه به تا سره یو توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره پام کوه دا غلطي ونه کې لیکن دومره خطونه درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فورا راشه که رانلې نو دلته ممکن د سلانجه جوړه شي د یو هوښیارتوب وکړه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولیږه وی ته لاړ شه کوفې ته هلته حالات معلوم کا نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق مرګرتیا موږ سره کوي د دې باطل مقابله موږ سره کوي نو ما ته بیا اطلاع وکړه نو زه کوفې ته درځم که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره
د زړه مینه او اتفاق نی نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل دا ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره ویم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو، په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا آوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد. ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه رواره دی. عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی، نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی، د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی. ډېر لوی استقبال وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کوو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره، او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه هم را روان شي. مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبی علیه السلام په خاندان ځان قربانوي، یاره دا خلک خو اوړېدو والا خلک نه دی. دا واقعي زموږ د خاندان مینهناک دي، موږ سره محبت دی او زموږ نه نه اوړېدو والا دي. او یو کس ته ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه، کوفه یو خاص ښار نه، څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې، دا ټول په یو اواز ورسره پاسېدل او بیعتونه ورسره شروع شو. موږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو، موږ د هغه مقابله کې د نبی علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي. مسلم ابن عقیل چې دې حالت ته وکتل، یو خط یې ولیکل او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا را روان شه کوفې ته. ممکن نه مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو شي، دلته هېڅ خطره نشته. هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل، د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي، هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي. حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو، خو پیاده سفر یې بلا مزل به و. خوا یزید ته پته ولګېدله، شام ته اطلاع میلو شوه چې حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی، د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف. او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل، او بلکې یوازې ودرېدل نه، د هغه دپاره بیعت هم شروع شو. اپوی شو هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي، د مکې خلک هم زما مخالف شي، او دا خو د نبی علیه السلام نوسې دی، که دې لږم میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي. زما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي یې راشه زور نه کار واله. نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی، دا م عراق کې راځي، عبیدالله ابن زیاد، هغه ته یو خط ورولېږه او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شه. او د کوفې خلک پاره طریقه چې ده حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه، پیسې غواړي پیسې ورکه، مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه. په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي، نو چې څوک مخالفي ختم کا مړه کا، خدا فتنه ختمه کا. عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې گورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ، خلک یې ځان ته را جمع کړل. هغه سره خپل لښکر دی، د بصرې نه ځان سره راوستی دی. جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړ چې خلکه زه یزید چې د امیرالمؤمنین دی، زه د بصرې گورنر یم او ما له د کوفې گورنري م راکړه، دا د هغه خط دی. نن نه پس زه د کوفې گورنر یم او ما ته یې دا اعلان کړی دی چې که څوک زمونږ مرسته کوي مونږ هغه له پیسې م ورکو، هغه له مونږ عزت هم ورکو، هغه له مونږ مشري م ورکو، او که څوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل مرګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بې د مرګ نه وجنو یې.
خلک یې ویرول او چاله پیسې شروع کړې. نو نن خدا ورټول له پیسې دی. تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې او ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي؟ ورته ښه پته ده د یهود او د امریکې هغه د مسلمان دشمني ورته معلومه ده. دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي. خلکو ته پته هر څوک خبر دی. په افغانستان کې څو کړل، په عراق کې څو کړل. د عراق کې به دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره، او معاینه کار به لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي، او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه کړي دي. تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خدا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسم هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وی دا طالبان چې دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي. د څه حق ولا ورکوه؟ څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني چې دا ظلم کوي. ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني چې دا ظلم کوي، هر څوک به مني. لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي. د زړه نه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره، ولې بیا خلک ملګري دي؟ صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره ده، لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي. یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پې ورتېري. هغه دور د صحابو او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تیر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پار سے لاړې توکلې. هغه دور تیر دی. اوس د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې. دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره و. دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب ورواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لیږلي او راغوښتې او یا ټول ته په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناسه قابو کړه. راغی چې کوم د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ. وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما دا مسلم ابن عقیل عرض یې کړي چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوسته هغه له انعام ورکوو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دی په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له انعام ورکوو او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نه، زرم نه، 2 زرم نه. او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد د هغه محل نه یې ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ به ستاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو. او د سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک هم چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغوی ته یې ویې شا به یې کوشې وځې د محل نه. او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکې، لالچ ورکې، څومره پیسې چې غواړي ورکې وله دا خلک رانه پره کې. او په خپله بیا د قلا سر ته وخت او اعلان یې وکړ ای خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف نه، ما له د کوفې ګورنري را کړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کاري ورکوم به د قومونو مشرۍ به ورکوم.
او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو مړ کړئ خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا 13,000 کسانو او یا یو قسم ور سره پاتې نه شو. دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو. او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار که چې دی کله گرفتار کو نو دی ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل، دی نه وینې به دی ځان ته مخامخ ودرو. تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېرې ستغې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې. د ورلم جوابونه ورکړل، هغه الفاظ ماله مناسب نه دي، خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېجوه او هلته په توره ته سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي. وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کنه. وی وایه څه وصیت دی؟ وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت ومنه، باقي زه چې ته سوی نو بس وجنې مې او کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم، خو یو وصیت مې ومنه. وی وصیت څه دی؟ وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش خښ کړي ما د مرګ نه پس. دویم ما باندې 700 درهم دی یو سړي قرض دی، دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې د ما هغه قرض خلاصه کړي. او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې، ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وی چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي، نو که هغه راغی خو دغه حال دا غم دی دا کم چې زما ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي. دا هغه ته یو خط لیږمه چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه، د کوفې خلکو چې دا ما سره څوکل دا حال ستا هم دی. گورنر هوښیار هغه ډېره ښه ده، رشته دار یې وله راوغوښته، 3 واړه وصیت یې وکړل. وی دا 2 به دې ومنو، ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي، خوښه یې خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو. دا دویمه خبره دې منولي که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته ښه خبره ده، که رانغې جنګ به و نشي، جګړې نه به مونږ هم بچ هم بچ. او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي، ستا لاش به هم دقسې په دې میدان پروت وي، ته نه منو. اوچت یې که برق د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر وو، سر یې لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته. ځای دومره اوچت و، تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو د خپې دا ډوکې مات شو. حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی و، ده خو ورته لیکلي و، ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و. هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت دپاره زما شاته ودرېږي، زموږ نه ځان قربانوي. خپلې قافلې ته حکم وکړو ځان تیار کړې ځو کوفې ته. څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړئ مزه، تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نشي، دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې، تا سره هم ګورې وفا نه کوي. دغې خاورې ستا رور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې، تا سره هم وفا نه کوي، مه کوه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو. عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړه چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نشي، مه ځه کوفې ته، د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو، زاري درته کوو، د خدای په نوم درته قسم اچو چې کوفې ته مه ځه. او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم. نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله د ټولو مشرانو دې منې کو، دې ولې نه منې کېده؟ ولې نه ته ولې پاتې شوی به وکنه؟
اوریدلی دي. دا غنه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیوانی یو انسان به هغه انسان ته نبی علیہ السلام د حیوان مثال ورکوي. یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي. نو اسې نه که زه د مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زه نه ګرځم. اسې نه هغه کس زه نشم چې نبی علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي، د هغې عظمت او احترام به ختم شي. نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي، که وینې تویږي دلته به هم تویږي، خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو ښه به. او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبی علیہ السلام، هغه راته یو حکم کړی دی، د هغې حکم به زه پاسداري کوم، هغه حکم به خامخا زه منم. اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که ما مخالف خیږي، که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم. وی هغه څه خوب دی؟ وی نه، د خپل نیکه راز په خپل جون فاش کول نه غواړم. دا دوه خبرې وي. د دې دوه خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي. او درېیمه خو هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې زه بیعت کول نه غواړم. دی خلیفه د مسلمانانو نه دی، دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي. خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي. خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کم چې مشرانی هغې به د هغې انتخاب کوي. بهر کیف هغه خطونه هم د په مخ کې چې کم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه. نو ټول چې څومره د نبی علیہ السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی، چې د کوفې نه به څوک راتلل. هغې به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي. پام کوئ اعتبار پرې ونه کړي. واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي. د کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي. یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل. دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب کې دومره وینې وبهېدلې، دومره وینې چې اوبه د سکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیاله کې اوبه راغشتې د وینې به ډکې وې. او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول. پول یې جوړ کړ، د کتابونو نه پول جوړ کړ. دومره کتابونه چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشواڼی به یې یوړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېشتې نو هغه دومره د هغه سی د لاسه د هغه کاغذونو د سی د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل. او لوی لوی بزرگان او علماء کرام او دیندار او نیکان چې څومره هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی. ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې او په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري، څومره پکې شهیدان کېږي. دا هم هغه اثر دی، هغه وجه ده، د مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبی علیہ السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایی ظلم او زیاتې کړی دی. لیکن دته خو د تره د غزوې هغه خط مخکې او ما درته وي هغه خوب یې مخکې نو دې برابر روان دی. عبیدالله ابن زیاد خو خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ. خلک یې ویرول، څوک یې مړه کړل، چاله پیسې ورکړې، دباو شو خلک. لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه، ته په دې لار ځه. او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې گرفتار کې مالی راولي. او که چرته دې گرفتارۍ له ځان نه درکوي
نو فوراً ته سر قلم کې. او کدی واپس مکی مکرمی ته دی چې واپس پریم نه دی. پلار باندې مختلف قافلې راځي او د سره ملاقات کیږي. بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع را ورسېدل. هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی ولا را ورسېد. خپل قوم یې کېنه هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو. دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه. موږ خو چې د کوفې خلک ډېر ادباري خلک دي. دا خو بې ادباره وختل. دی خو زما د تره د زوی لومبې استقبال وکړه، د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړ. څه به کوو؟ اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو. د هغه چې کوم رونه دي، د هغه چې کوم خپل خلک دي، هغې وایي چې نه اوس خو مونږ خامخا کوفې ته ځو، هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبی علیه السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه، که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړی چې ځو، هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای. او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی، د کوفې په خوا کې، هم د عراق په علاقه کې، هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 یا کسان دي، ټول ماشومان او لوی او زنانه او نارینه. یو خوا د نبی علیہ السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي حر او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبرې اترې شروع شوې، تاسو مه کوفې ته، واپس پرېږدی، نه واپس هم نه شی تللی، نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو، څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکې. حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوځو یزید له، او د هغه په لاس به بیعت وکړي، نو خبره خلاصه ده. او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا دپاره نشته. نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو، نه دې کوفې ته پرېږدو. او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی دا ابو عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی. حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي، به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم. که دا خپل فوج دی ما ته کېنو، یو 2-3 خبرې دی مخکې کوم، باقي چې ستا اوس څه خوښه یې به کوم. یو ډېره ښه ده، څه چې لکه ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی الله عنه پاسې او دې ټول قوم ته وی قومه ما ته مو ګورئ او یزید ته مو ګورئ. دا چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم؟ یوه. دویم دا دی چې د په خپله خوښه کوفې ته نیم را روان شوی، د خو تاسو را غوښتې یم. نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې؟ خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کینې، سړي نه بیا هر څه یېري. ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه م یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، وایي ته چا را غوښتې؟ مونږ خو نه را غوښتې. نو هغه 3 واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېشته، د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود وو، فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه نه ما نه دی. دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول، وایي دا مونږ نه دي لیکلی. چا را غوښتې؟ مونږ نه را غوښتې. بهر کیف سخته مقابله دا میاش غالبا چې بیګاله و میاش ختلی، ګمان دا کوم وریځ ده، الله دې باران لم صبر ورکي. خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي. زما ګمان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي، خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده، خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي. د عاشورې متعلق څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم.
خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه ورځ ده د عاشورې ورځ چې ورته مونږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیہ السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. ورور ته چې په کوم مقصد را روان شوی هغه مقصد دې څه که؟ زمونږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته، که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نشته، شهادت خو مرګ دی که نه، نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته. که نن د مرګ نه بشو سبا به مرو، که سبا نی بلوز به مرو، بلوز نی بلوز به مرو. نو خپل بچی سره زین العابدین علی ابن حسین بیمارم و ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي، بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا هېڅ خبره نه ده، مرګ له ورځ مقرر ده، او دا څه خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یو ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي که نه. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي، بس هغه خو خپل رښتونی که هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي، وایي مونږ خو د حق په لار کې روتې یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی، او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله که وغه نه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې راوتې او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې، مګر چې دې را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي، او شهید په دنیا کې مړی لیکن د خدای په نزد جمدی وي. نو که مونږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نزد جمدي یو، هېڅ پروا نشته. زمونږ اخیری انجام مرګ دی، خو که د شهادت مرګ مونږ ته میلو شي زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي، او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپل خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل که، یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل که، دې دپاره چې اصل نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومانو هغې دېره کړې وې، هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا همدغې لښکر سره مخ په مخ شو، او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو، نوبت بن نوبت، او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړې وې. یو مقام کې چې تږي شو نو دا آواز یې وکړی ظالمانو، یو تپوس ته نه کوم وي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي دي، وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي، هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي دي، خدای نه نه یېرېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده، سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه، او هغه سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف کې حدیث دی، هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی، وی را پاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده، وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې، څه چل شوی دی؟
ویخته مبارک دی ببر دی وجود باندې د خوره لوتی دی او دا پلاس کې د شیشه دی ولدی کې څه دی وی شهید تو قتل الحسین آنفا وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی ما دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغشتې ده د بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ چې هغه بیبي را پاسې د هغه خوب بیان کړه دا عین هغه ټیم چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی سر یې وړو عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښو یو خانک کې دا سر پروت و یو چوکۍ راواغېسته نو دې پوزې لیول داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې او بیا یې یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و خلکو یې ډېر خشته دی وی خلک وایي چې دا خشته دی داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې یو صحابي دی مقام کې ولاړ و هغه لاس ولکلک ونیو عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه زما د قسم پاللی چې ردې مخ نه ښکلې مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي ده چې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدل چې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کمې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدله تا نه ده لیدې دغسې ولږه څنګه د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین د هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل سوره دی کې دننه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دی مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وی زه ورلم سرونه مې قتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اجدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویی بل سر بویی بل بویی بل بویی وی نیغ ورغې د دغه گورنر د عبیدالله ابن زیاد پس پیمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بویی که او پس پیمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په لسم د عاشورې په دې لسم باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي یره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې غوندي او څوک جړاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول څه ګناه دي داسې به نه کوئ ما راته تېره جمعه ویلي چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپیره ده د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کېږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین له جمعه ورکړه یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده نه دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت ته وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې زه وایم که اسمان ماتېدی نو په دې مات شوی و که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه لیکن په دې وجې دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغې له شهادت ورکړه او د هغې شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لویه دروازه کوله او پرېښودله د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله هغه به درته بله جمعه وویم صرف دومره ده چې که چرتې دغه دا ورځ د اتوار راتله په دې ورځ روژه نیول بهتر دي ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په دې لسمه باندې روژه نیوله خو په اخیري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلی وی لئن بقیتو الی قابل لأصومن التاسعه
وی که آینده کال پاتې شم نو زه به د لسمې سره نهمه ورځ هم روژه ونیسم. نو 2 ورځې روژه نیول پکار دي. هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ویم، یا چې نور د دې ورځې متعلق کم شرعاً د سنتو څه مسائل دي. خو که چرته دا ورځ د خالی وه لسمه نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ، جمعه او خالی. که ورځ د اتوار وه نو خالی و اتوار روژه ونیسئ. یعنی د دې میاشتې نهمه او لسمه 2 ورځې روژه نیول پکار دي، مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې. پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ ده. عموماً په دې کې حکومت هم چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي، ځکه د شیعګانو پکې خپل دا قصې پسې وي، دی پکې خپلو امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي، نو هغې هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ لسمه کمه یوه ده. نو به هر کیف چې کومه لسمه ورځ نو هغه لسمه ورځ او نهمه ورځ 2 ورځې کوشش وکړئ نفلي مستحب ثوابي روژه ونیسئ، ډېر لوی فضایل او برکات دي. بله جمعه کې درته بیان بکړم. په جمعات کې د سوره یاسین ختم او په جمعات کې ځانونه کول یو بل ګوټونو کې دا څنګه دي باره کې باران ودرېږي او که نه، دا زموږ د صوفیه حضراتو طریقه ده. د بزرګانو څه قرآن حکیم کې یا په حدیثو کې د دې ذکر نشته، خو زموږ د صوفیه حضراتو یو طریقه ده. بعضې کتابونو لیکلي دي چې باران نه ودرېږي، 4 کسان د 4 ګوټونو کې ودرېږي، قبلې ته د مخکې یو کس سوره یاسین شروع کړي چې مبین ته ورسېږي نو هغې د بانګ ووایي 4 بیا د بل مبین ته ورسېږي بیا د هغه 4 واړه بانګونه ووایي. نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا 4 کسان بانګونه ووایي نو پروردګار به باران ودرې. او ما درته ووایي نه قرآن کې د دې ذکر شته او نه په حدیثو کې ذکر شته دی. دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده، او زما په خیال چې دا لازم او فرض یې ګڼل نه پکار، او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین اسیم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی، نو بهر کیف ممکن ده چې الله تعالی پې باران ودرئ. جمع دعا وکړئ دغه شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي، خو الله تعالی د هغوی ارواح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی رب ذوالجلال د هغې له سخته سنګینه سزا او سنګین عذاب دی ول پروردګار ورکي. او د دې دا شهادت رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان د پاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کی. نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي، الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کی. څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله ته کامیاب کی، او څومره کافران یهودیان امریکایان د هغې ملګري پروردګاره ته ورته لاول ورته د هدایت دعا کو الله د اسلام هدایت نصیب کې، او که دغې په قسمت کې نی په خپل قهر و غضب تبا و برباد کې. دعا کوي باران دپاره خصوصا، ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم او رحمت وي، خو چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي. نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي، خدا زموږ د ګناهونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ خلک زکات نه ورکو د خپلو مالونو، مونږ خلک د ظلم نه منې کېږو. هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې، گاونډي په گاونډي باندې، او یو بل سره ظلمونه او زیاتی شروع دي، زکاتونه څوک نه ورکوي، بدعملۍ فحاشۍ شروع دي. نو دا د هغې زموږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی. او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودرئ. یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغسې جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم یم پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولي، یعنې که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي. نو دا د الله قهر دی، د الله غضب دی په مسلمان باندې. تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو. ما نه